پاکستان حکومت نه انصاف غواړم، انصاف نشي ورکولی، ما ته سزای موت ورکړي. قسم دې مردان په مین چوک کې ځان ته ور واچوم، زما موت مرګ ذمہوار چې دی پاکستان حکومت دی، همدغه خلک دی. اختر چې راځي ما ته اختر نه راځي، غم راځي. زه خپل خبره م خو دې خبره دی چې څنګه ما نه هغه روان دی. پاکستان انصاف ورکړي ما ته نه راکوي. زه افغاني سم، ګناهګاره سم. پاکستان حکومت موږ ته چې عزت نشي ورکولی، ولې نه وباسي؟ زمونږ عزتونه لیلام کوي په دې خاطر. موږ افغانیان یې، ګناهګار یې. موږ دغه کنجر ښځه چې دی که نه ښایسته زما بچیان نه جلا کو، زما کور والا نه جلا کو، زما عزت یې خراب کو په شخصیت باندې. اغوا برای توان قتل کیس کو د دې زوی دن نه دی. پاکستان حکومت ته نور څه ثبوت غواړي؟ دې تصویرونه دی هر ځای ته چې ګورې که نه بھائی حکومت آرډر هم راغلی دی اوس دې ته چې کې پکې حکومت نه ځي درخواست کوم دا به راونیسي. بھائی قانون ته مخه ته راولې، قانون چې څه به فیصله به کوي ما ته منظوره دی. او اته میش نه ورکه دی آخر ولې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو موجود کراچی اعظم ټاون کې حبیب الله صاحب راته کالو کو چې راشي جي زما سره یو داسې واقعه شوې ده یقینا چې زړونه دردوي. بیا پوښتنو ورته راللو، اوس مخکې به د هغه سره خبرې اترې کوو چې هغه ته کومه داسې سانحه مخې ته راغلې ده چې د هغه په زړه دردېږي. راځئ زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. ټیک ټاک دلته خو تیاره ده، بار باغ ځای کې ریکارډینګ وکړو. السلام علیکم حبیب الله. وعلیکم السلام. لاله څنګه نور ټیک ټاک خیریت امن امن. داسې کومه واقعه راغلې وه هغه د کتونکو ته ووایي څه داسې شي وو ستاسو په ژوند کې؟ بھائی زمونږ ژوند کې زه خپل مرګ نه خبر یم، نور هېڅ شی نه خبر نه یم. پوه سو په دې سراب کوټ کې زمونږ یو ګاونډیانو پړوسیان نوم یې ښایسته و، د خاوند نوم چې دی ندیم دی. دا نه جانو کوم یو جادو ورته کړی، څه ورته کړی. زما کور والا شپږ بچیان ورسره ځان سره وړی دی په مردان پېښور ته. دا چا وړی؟ ښایسته نوم یې دی او خاوند نوم چې دی ندیم دی. خاوند ندیم دی او زامنان نوم چې دی یاسین دی، موهین دی، محسن دی. او د دې زوی چې دی که نه اغوا برای توان قتل کیس کې په دې وخت کې جیل کې دی. زه حکومت ته دومره فریادونه کوم، هغه کوم، دې خلک ته ولې سزا نه ورکوې؟ زما کور خو ورانه سو. زه دا شی غواړم حکومت انصاف غواړم چې سبا بل چا کور خراب نه کړي داسې خلک. 2 کاله نه دي قانون پسې منډه وایم هېڅوک پښتون هم نه کوي. ولې؟ په څه خاطر؟ زه غریب سم، ګناهګاره سم. شپږ بچیان مې اوس خبر شوی یم چې زما نابالغه بچی هم خرڅ شوی دی. دا مخکې ما ته ویلو چې 3 لک روپۍ مې خرچه کړې، دغه 3 لک روپۍ ما ورته تا ته ولاکه 3 روپۍ درکړم. زه جرګه مې که په جرګه کې اصغر نومي شخص دی، هغه ما ته ورته ویلې بھائی په عدالت کې ورته په جرګه کې ویلې عرض یې ته راوغولم دغه 2 کسانه دی. آخر حکومت ما ته ولې انصاف نه راکوي؟ ستا کور والا تښتېدلې ده؟ تښتېدلې ده. تقریبا 12 لک روپۍ سونې ځان سره وړی، 6.5 لک روپۍ نقده پیسې وړی دی د کور نه. بچیان دي څو؟ شپږ بچیان مې دي، یو زوی مې دی او 5 لوران مې دی. او اوس چېرته ده؟ څه پته شته درته چې چېرته ده؟ پېښور کې دی، پېښور مردان کې دی. تقریبا 8 میاشتې کېږي نه عدالت ته راځي نه هغې ته راځي. معلوم نشته چې دا چېرته خرڅ کړی. کیس ته پې کړی؟ کیس مې واچولی دی. هو. نور داسې پته شته درته چې دا کوم ځای کې اوسي پېښور کې؟ بھائی کور خپله چینج کوي، اوس 8 میاشتې د هېڅ ځای نه معلومېږي. دا ولې څه جنګ جګړې وې، څه داسې واقعات وو؟ زه تاسو ته څه مې ورته یم، زه خپل مرګ نه خبر یم، ولاکې داسې خبر یم. هېڅ شی نه ده شوی دی زموږ په کور کې. داسې مې نازولی 3 ټیمه بھائی د دې روټۍ موټۍ هر شی بهر نه راتلو. روټۍ موټۍ هېڅ شی په کور کې پخولو نه. داسې مې نازولی. شپې 12 بجې ویله، 1 بجې ما ته ورته ویلې دا شی مې زړه شوی دی، ورغلی م راولی م دې ته. پوه سو دا چې دی ښایسته چې دی د سره 4م کور دی ورانه.
دې ځای نه وړې پېښور مردان ته نه څلورم کور یې د نور کورونه یې وران کړي درې کورونه مخکې وران کړی ده دا درې کورونه مخکې هم وران کړی ده او زما کور ولا سره څلورم کور سو قانون داسې خلک ته ولې سزا نه ورکوي چې دا خو روز به روز کرایم بڑھاویږي ما ته ورته د 3 लाख روپۍ مې خرچه کړې زه تا ته ولې پیسې درکم زه ټوله چا غوښتلې ده نه ښایسته راغوښته د څه شي دپاره وایي هغې لپاره خرچه مې کړی دا ستا کور والا لا او ما وایي ته څه شي لپاره د خرچه دې وکړه ښځه زما دی ته څه حق لري زما په کور کې زما بچیان تا ته ښځې سره خبرې اترې شوي چې واپس راځي څونه وخت وشو رښتیا چې دا تښتېدلې تقریبا 2.5 کاله دی لالا 2.5 کاله 2.5 کاله روان دي چې دا ستانه تلې ده جی 2021 فلم هیڅ کې تله او اوس ته آواز چوته بای مخکې میډیا ته مې ورکړه فواد خان میډیا ته مې مردان کې مې ورکړه هیڅ څوک زما आवाज نه اوري ولې لالا زه چې مجرم ما ته قانون سزا موت ورکړي چې مجرم نه ما ته انصاف غواړم چې کې حکومت نه خیبر خان حکومت نه پښتون ملک د غیرت لري کو ستا کیس چرته چلی کراچۍ کې که پېښور کې کراچي های کورټ کې مستال ته مردان کې مستا تاریخونه لږه او تاریخونه زوم راځم خزي سره خبرې شوې اته مې شګه کې تاریخ ته ناراضي هغه حکیس ته څه د پاره کړي واپس کور ته راولي بالکل راولم چې هغه ناراضي زما بچیان ورکه بای یو بچی مې اوس خرڅ کړی دی په کوم یو وصیت باندې کوم یو قانون باندې نابالغ بچی خرڅ الله کې خرڅ کړي کې نه یا هغه جنې مشر لور ما خرڅ کړی دی 14 کاله عمر دی او आखिर हुकूमत वली यू गरीब ना पूछतो ना कि यार गरीब से गुनाहगार हो न सो खपल कारीगर लाया अब पेशावर, मर्दान, नौशहरा, सवाबी, चारसदा, कोहाट और बन्नू में एसी सर्विस, एसी इंस्टॉलेशन, एसी रिपेयर, फ्रिज रिपेयर और एसी की खरीदो फरोख्त का प्रोफेशनल सर्विस का एक ही नाम। खपल कारीगर। राब्ता नंबर 0336415556। دا د تصویرونه دي ارزه ته چې ګوره کنه بای حکومت اټرم راغله دی اوس دیتا چې کې په حکومت نزي درخواست کوم دا برونه سي بای قانون ته مخه ته راولې قانون چې سبب فیصله وکړي ما ته منظور ده او اته مېش نه ورکه ده اخر ولې بوتلو والا چې ده دا قده دا کا خزه دی دا کا خزه دی او نور چې دی کنه دا کالک دی اغوا برای توان قتل کیس کې دنه دی دا 1 دسمبر نه گرفتار شوی دی سوراب کوټ سپر مارکیټ نه اغلک پلار نه 1 کروڑ روپے راغوښتو ورنه کا اغلک مړ کا ستا تخپل مجرمان معلوم دي چې مجرمان ولی معلوم نه دی خلاف کیس کړي کیس مې ټول درخواستونه کې دي نو مونږ استا غیستا 200 چې ولې مونږ تاسو تر داسې بدمعشي کې ده په بدمعشي کې ده دا چې د مشر زوی دی یاسین نوم دی یاسین موسین خو زما کوم یو چې جرګه مې کړو کنه په جرګه باندې دا زما په خلاف فرانس نه دی زوی کمپلیټ ورته کړو انټيليجنت موږ راغوښتو ځالته ورغلم انټيليجنت ما ته ورته چې انکوایري وکم بیا ورته وایم انټيليجنت خپل ورته ویل بای د دې سړی لور ده ندین د دې خزه ده او نور چې ده کنه د دې یو لور ناست په مردان کې واده سوی ده همدا د دې کارونه دي چې اوس کو حبیب الله صاحب استاد اخذو واړي د بچو سره واپس کور تر شتي قبله بالکل قبل عمل نه قبل بچیان مې ده بای طلاق مې نه ده ورکړای واپس تر ځکه کې چې ستا کور تر شي بالکل رضایم بھائی زه خپل بچیان په خاطر ار یو وخت زما په یاد راځي اختر چې راځي ما ته اختر نه راځي غم راځي زه خپل خبره مخ دې خبره دي چې څنګه و ما نه روان دي پاکستان انصاف ور ما ته نه راکې زه افغاني سم ګناګار سم پاکستان حکومت مونږ ته چې عزت نه سي ورکوله ولې نو باسي زمونږ عزتونه لیلام کوي په دې خاطر مونږ افغانیان یې ګناګار یې مونږ پس وجه کې مونږ ګناګار زما بچیان پیدایش دلته دي زما خپل راغلم تقریبا 38 کاله کېږي په دې ځای کې شپږ کاله عمر کې زه دلته راغلم
پاکستان حکومت مهاجر ته ولې انصاف نه ورکوي؟ زه انصاف غواړم پاکستان حکومت نه، پاکستان حکومت نه زه انصاف غواړم. انصاف نشي ورکولی، ما ته سزای موت ورکړي. قسم دی مردان په مین چوک کې ځان ته ور واچوم، زما موت مرګ ذمہوار چې دی پاکستان حکومت دی، همدغه خلک دی. او کتونکو ګرانو قدرمنو، حبیب الله صاحب سار کالو کو چې زه د افغانستان د خاورې پښتون یم، نو زما دې نه مخکې هم ډېرې منډې ترلې والې، خو زما اواز چا نه دی پورته کړی. بیا رابطه مو شوه، اډرس هم واغستو، راللو. بیا به زه هغه ببو ته ویم که دا پروګرام ګوري، حبیب الله نن هم په سرو سترګو جاړي، د خپلو بچو په ارمان ناست دی چې زما بچي ما ته راشي. حبیب الله دا هم وایي چې اختري زما په غم تېرېږي، یقینا اوس هم د هغه سلګۍ به تاسو ګورئ. بیا هم د یو پلار نه چې بچي لرې شي نو زړه درد کوي. بیا دلته مسافر دي په دې وطن باندې، دلته عمرونه وکړل، دا زموږ وروڼه دي، پښتانه دي. موږ چېرې هم دا د ځان نه جدا نه دي ګڼلي، موږ ټول یو پښتانه یو. بیا د وطن کې د انصاف تمه لري، کیس هم کړی د دې ځای نه غریب پېښور ته ځي راځي، میاشت پس یقینا ډېرې خرچې کېږي. په نن سبا وخت کې به انسان ځان لا مزدوري کوي، ګېډه به ساتي یا به عدالتونو کې کیس جنګوي. خو هلته هم دی وایي چې ما ته د انصاف څه تمه نشته، او مجرمان هم د په ډاګه کړل، د خپل مجرمان هم معلوم دي. خو زه به هغه ببو ته یو سوال وکړم چې ګوره مه خپل کور رانوه، مه د دغه بچو کور رانوه، په دغه خپلو بچو ترس وکړه، واپس راشه، هغه نن تام قبلوي او خپل بچي هم قبلوي. ستاسو لارو ته ګوري، ستاسو د راتلو په انتظار دی. که بیا دغلته څوک خپل خپلوان نو هغوی ته م خواست کوم چې د دوی روغه وکړي، چې د دوی کور جوړ شي، چې وران نه شي. یو وکیل نوم دی په جلاله کې اوسېږي، او دوهم چې دی که نه ولګل نوم دی ډاکټر دی په کمپلیس کې اوسېږي. دا دې سره واده یم کوله، 2 ورځ چې پاته و که نه زه ورغلم هلته، کوم یو خلک چې بوتلی که نه د دې رشته داران ما ته ورته ویلې بھائی دې سره واده دی. زه موبایل کې مې ټول ویډیو مې دغه که خصوصي کیمره باندې هغې مې که د هغه سره هغه هلک چې دی شیعه دی، خو په کوم یو وصیت باندې دې سره واده کوله. د هر اخو دې خو کوې که نه، اولګل مجرم مې دی هلته، او نور چې دی د ښایسته هغه دی لور دی هلته صاحبانو مې دی. دا خلک چې دی که نه اخو دی کوي، اولګل او وکیل چې دی که نه، دا کسان چې دی که نه ځای په ځای بدلوي. کوم یو ځای ما ته معلومیږي قانون په ذریعه یې خپل قانوني کاروایي وکړم، هغه ځای به چینجوي. دا په څه حیثیت باندې څه حق لري؟ دا د دې خور کېږي، د دې څه کېږي؟ د ما ته ورته وایي. زه قانون نه دغه انصاف غواړم بھائی. اولګل هم ګرفتاره کې، او د دې زوم هلته اوسېږي، اسیب نوم دی، هغه هم ګرفتاره کې چې دې نه پوښتاش دی چې د څوک راولې و دلته حقیقت میدان ته راسې. پېښور ته د دې هېڅوک نشته، نه ورونه دی نه بل شی دی، ټول په کراچي کې دی، پلاره په افغانستان کې دی، مور ورونه ټول دلته دی کراچي کې. مور ورونه سوی، مور او پلار سره میلاو شوي. مور او پلار څه ورته وایي چې ورته ویل بھائی تا ته خو معلوم دی ستا مټۍ مخامخ کې دی، وایي کوم یو توره جادو کړی څه شي کړی دی، بلکل کور نه نفرت کوي، هغه خپلوان نه نفرت کوي، او مور پلار نه نفرت کوي، هېڅ چا سره خبره نه کوي، هېڅ چا سره خبره نه کوي. پیسې میسې هر شی دغه خلک ویښوله په میدان ته پرېښو، اوس معلوم نشته چې څه کوي څه نه کوي. کومې پیسې چې وړې کمسري چې موجود دي که خوړلي دي، هغه ویښوله لاړه میډیا ته بیا راغلی و که نه چې بھائی زما خاوند مړه دی، زه ژوندی یم په څه وجه کې دا خبره ده کوي. بیان کړی چې خاوند مې مړ دی، او بیان ورته کړی چې زما خاوند مړ دی، زه کونډی یم، زه ترکیه نه راغلی یم، ترکیه یم، نه ترکیې دی نه هغه دی. هغه هم دا م وویلی چې دا شیعه دی، زه مسلمان یم بھائی، سني یم، وایسو زه سني یم. زه پاکستان حکومت نه دغه انصاف غواړم، دغه کسان ګرفتاره کړي. دومره فالتو پیسې نه لرم چې هر چا ته ورکړم، چې ټوله ورځ اور مخه ته ودرېږم، سالنګ پخوم، محنت مزدوري کوم، زه خپل ګور نشم چلولی، هغه څنګه وکړم؟ زه دغه گزارش مې دی پاکستان حکومت نه بھائی ما ته انصاف میلاو سي. دغه کسان ګرفتاره کړي، پوه شو، دغه کسان ګرفتاره کړي، پوښتاچ سي بھائی،
کوم یو مجرم دی سزا ورکړي قانون په ذریعہ باندې زه قانون نه مدد غواړم زه ګناهګار نه یم زه چې ګناهګار یم ماته پاکستان حکومت سزا موت ورکونه مې معاف دی لالا زه چې هغه ورځ 2 کاله مخکې هماسې مړ شوم دغه کنجر ښځه چې دی که نه ښایسته زما بچیان نه جلا کو زما کور والا نه جلا کو زما عزت یې خراب کو په شخصیت باندې اغوا برای توان قتل کیس کو د دې زوی دن نه دی پاکستان حکومت ته نور څه ثبوت غواړي زه جرګه مګه په جرګه کې اصغر ماته وویل بھائی په عدالت کې راغولی په هر شی کې راغولی په دې جرګه کې هم زه ورته وایم چې دغه 2 کسان د ښایسته او د دې خاوند ندیم دی دغه کسان بوتلی دی زه انصاف غواړم بھائی پاکستان حکومت نه انصاف غواړم یو مسلمان الله نه امید لرم پاکستان حکومت نه امید لرم چې انصاف ورکړي ماته دغه زما کور والا گرفتار کې هر ځای کې دی بھائی راولې قانون په مخ کې ای کورټ نه آرډر راغله زه هلته ورغلم پټه شو ولې په څه وجه باندې کتونکو د حبیب الله افغان صاحب خبرې تاسو واورېدې او د حکومت نه مخکې به زه کوم چې د دوی رشته داران دي یا د زنانه د چا سره ده هغې ته به یو خواست وکړم چې د دغې ببو کور هم ورانوي کوشش وکړئ چې د دوی کور روغ شي دی هم د خپلو بچو په انتظار دی او د حکومت وقت نم دغه تمه ساتم چې حبیب الله افغان ته د انصاف ورکړی شي د دې سره ما شاهد خان شاهد اجازت راکوي د الله په امان